د څلور قسمه خلکو مغفرت نه کوي. د اختر په ورځ هم الله جل شانه د څلورو کسانو مغفرت نه کوي. دا د رمضان المبارک میاشت الله جل شانه په موتا باندې راوستې وه. په دې کې به ډېرو خلکو د الله نه معافیانې غوښتې چې رب کریمه ما معاف کا، رب کریمه د جهنم نه ماله فنا راکا، رب کریمه ماله جنت راکا. د دې به سوال کړی وي، خو الله جل شانه د څلور قسمه خلکو مغفرت نه کوي. په هغې کې اول نمبر څوک دی تاسو ته پته شته؟ اول نمبر هغه انسان څوک چې د مور او پلار نافرماني کوي. دغه انسان به الله جل شانه د لیلة القدر په شپه باندې هم مغفرت نه کوي. الله جل شانه به د اختر په ورځ هم مغفرت نه کوي. ځکه څوک چې رمضان المبارک میاشت تېره شي او اختر راشي او کوم انسانان هم د اختر د مونځ نه راواپس کیږي، هغوی لا کور ته تللی نه چې الله جل شانه د هغوی مغفرت کړی وي. الله جل شانه د هغوی ټوله ګناه الله جل شانه معاف کړی وي. او په دې کې بعضې نیم خلک داسې وي الله دې معافي وکړي، هغه چې کله د اختر شپه شي په رمضان المبارک کې به ښکلې ګیرې پرېښې وي، خو چې کله د اختر شپه شي که نه لاړ به شي او کلین شي او به وکړي. دلته دې الله راضي که، واپس دې الله خفه که. تا چې څومره نیکۍ کړي الله وایي دا نیکۍ ته عبسه کړي دي. نوجوانانو زه عرض کوم، زه منت کوم چې دا ښکلې مبارکې ګیرې مه لرې کوئ. دا د پیغمبر سنت دی، د دې ډېر خیال وساتئ. نو کوم انسان الله جل شانه نه بخي او د هغه مغفرت نه کوي، اول نمبر د مور او پلار نافرمانه. دویم نمبر د شراب عادي، الله جل شانه د شرابي سړي مغفرت په لیلة القدر په شپه باندې هم نه کوي. او د اختر په ورځ هم الله جل شانه د لیلة القدر په شپه او د اختر په ورځ الله جل شانه د دغه کسانو مغفرت نه کوي. الله دې مونږه وساتي. دریم نمبر کوم انسان چې سود کوي، د سودخوره سړي الله جل شانه مغفرت نه کوي. ځکه الله قرآن کې فرمایي احل الله البيع وحرم الربا، وایي ستاسو دپاره ما بیع او شراء حلال کړې ده، سود مې حرام کړی. نن سبا الله دې معافي وکړي، دویم دکان نه و دریم دکان به خامخا سود کوي او هغه به غلط کارونه کوي. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. او څلورم نمبر کوم انسان دی، الله اکبر، نن سبا دا په معاشره کې ډېره زیاته عامه ده. څلورم نمبر د هغه انسان الله جل شانه مغفرت نه کوي که نه د قیامت د لیلة القدر په شپه او د اختر په ورځ هم الله جل شانه د دغه قسمه خلکو مغفرت نه کوي. څلورم نمبر څوک دی؟ رشته داري کټ کوونکی. کوم انسان چې رشته داري کټ کوي الله جل شانه د دغه انسان مغفرت نه کوي. موږ له پکار ده چې زما رشته دار زما نه خفه دی چې زه ورشم د الله د رضا دپاره ما معاف کا، خیر دی دا اوږه لږه ښکته کا، ورشه او د الله د رضا دپاره ورته ووایه چې یاره ما معاف کا، زه راغلی ما معاف کا، زه ډېر په خپلو هر څه باندې ستومانه یم. ای زما رشته داره، ای زما ګاونډي، ای زما د تره زویه، ای زما د ماما زویه، ای زما تره، زما ماما، د الله د رضا دپاره راغلی ما معاف که، زه په خپلو ګناهونو باندې ښپېمانه یم. ما چې ستا سره څومره ظلم کړی زه په هغې باندې ښپېمانه یم، ما معاف که. ځکه که چېرته ستا د رشته دارو سره نالګي وه او رشته داري دې ورسره کټ کوله الله جل شانه به ستا مغفرت نه کوي. پکار ده چې مونږ ورشو او د رشته دارانو نه معافیانې وغواړو. په دې باندې شرم مه محسوسوئ، دا د الله د رضا دپاره ورشه، الله جل شانه به ستا مغفرت وکړي. دا څه خبرې چې موږ الله جل شانه دي د دې څلورو واړو خلکو نه مونږ وساتي، د مور او پلار نافرمانه، شرابي، عادي او سودخوره او رشته داري کټ کوونکو والا. الله دې موږ د دې څلورو واړو نه وساتي. دا ډېر عظیم کار دی، عظیمه ګناه ده، ګناه کبیره به ورته زه ویم. ځکه الله جل شانه د هغه مبارکه شپه چې 50,000 2 لکه 10 لکه الله جل شانه د لیلة القدر په شپه باندې د جهنم نه جنت ته هغه کسان راړی کومه باندې چې جنت واجب شوی وي. الله وایي خیر دی دا د لیلة القدر شپه ده، ما وبخل. په هغه مبارکه شپه به هم د دې څلورو کسانو مغفرت نه کیږي. الله دې موږ ټول وساتي. دا څه خبره چې موږ الله جل شانه دې اسانه